سنو 90 سیکنډز کې د نن ورځې مهمو خبرونو سره زیمه همیرا مهوش. خیبر پختونخوا هنګو ضلع کې د بم چاودنې کې اس پی اپریشن اسد زبیر په شمول 3 پولیس اهلکاران شهیدان شوي دي. بلوچستان خوزدار ضلع کې نامعلومه وسلوالو یو تعمیراتي کمپنۍ کیمپ باندې حمله کړې او 18 مزدوران یې اغوا کړي او ګڼ شمېر ګاډو او ماشینانو ته اور لګولی دی. سکیورټي فورسز لکی مروت کې د اپریشن دوران 8 ترهګر وژلي دي او 15 زخمی کړي دي. خیبر پختونخوا ټانک ضلع کې نامعلومه وسلوالو جنکو سکول ته بم چاودنه کې نقصان رسولی دی. شمالي وزیرستان کې په 15 او 26 اکتوبر دفعه 144 نافذ کولو اعلان کړی دی چې تر مخه به سهار 5 بجو نه تر ماښام 2 بجو پورې د خلکو تګ راتګ مکمله توګه باندې بند وي. د داخلي چارو وزارت TLP غیر قانوني بللی اور حکومت له طرفه د TLP هر قسمه سرګرمیانو باندې بندیز لګولو نوټیفیکیشن هم جاری کړی شوی دی. ترهګرۍ مخنیوي عدالت د علیما خان د گرفتاری وارنټ وروسته پاسپورت او شناختی کارت بلاک کړي او بینک اکاونټس هم ورله منجمد کړي دي. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلي دي چې په صوبه کې د گورنر راج هیڅ امکان نشته او موجوده حکومت له پکار دی چې خپل ګورننس کې نور هم بهتري راولي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو معلوماتو لپاره سنو پختونخوا سره اوسئ.